لکه څرنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی امت ته ښودلي د قرآن الفاظ خو یو شی دي د دیوبندیانو په مدرسو کې د پنجپیریانو په مدرسو کې د وهابیانو په مدرسو کې د بریالویانو په مدرسو کې د پرویزیانو حتی د قادیانیانو الفاظو کې خو فرق نشته خو ما درته وویلې چې معناګانې به کمې بیانو پیغمبر علیہ السلام چې کومې بیان کړي یعلمهم الکتاب والحکمه پیغمبر علیہ السلام معناګانې د قرآن بیان کړي دي همغه معناګانې چې ته را نقلوي نو ته به بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث جوړیږي ځکه د پیغمبر علیه السلام نائب به جوړیږي چې پیغمبر علیه السلام کومې معناګانې دي امت ته بیان کړي دي هغه معناګانې ته بیان کړي خو اوس بدبختی دا ده چې په معناګانو کې فرقې دي معناګانې خلق غلطي بیانوي د خپل خواهش مطابق بیانوي د خپل پارټۍ مطابق بیانوي او د خپل تنظیم مطابق بیانوي او د خپل ډلې مطابق بیانوي معناګانې خلق غلطي بیانوي او د غلطو بیانونو والا دا به د پیغمبر وارث خو نشي کېدی دا خو د خپل خواهش وارث شو د خپل پالټۍ وارث شو او د خپل تنظیم وارث شو ځکه د هغوی دپاره دغه معنا غلطه کړه د پیغمبر معنا یې بیان نه کړه تاسو به دا یو دا رمضان تیر شو یو هغه بل رمضان و هغه تیر رمضان کې د دې پنجپیریانو یو دوه مولایان سره وران شوي یو مفتي و یو هغه مشر و هغه طیب ټول قرآن په ده ورفټ کړو دا ټول قرآن په هغه ورفټ کړو نو قرآن خو د دې دواړو په باره کې نه نازل شوی قرآن خو خپلې معناګانې لري اخو محمد صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي ته چې د پیغمبر علیه السلام وارث ځان ګڼې نو هغه معنا به بیانوي کومه چې محمد صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده او عجیبه ده ما په خپله واورېده وای عبسه وای دا مفتی منیر چې دی تندی ګرنج کړو وتوله وای مخ یې واړولو ولې مخ واړولو وای ځکه چې الله ما ته عزت را کړی دی تاسو به مورېدلې افترا خو نه ده وای الحمد لله ویو رب العالمین وای دی دوا الرحمن وای دی درې الرحیم دی څلور مالک یوم الدین وای دا پنځه وای ثابت شو پنج پیر سورت فاتحې نه دا ثابتوله ویډیو ده معاذ الله عرض مې دا و چې دا خو څنګه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث شي د پیغمبر وارث خو به هغه څوک یعلمهم الکتاب پیغمبر علیه السلام خلکو ته د قرآن معناګانې ورښودلې دي همغه معناګانې به ته بیانوي کومې چې محمد صلی الله علیه وسلم بیانې کړي دي ګوره زمونږ او د دې نورو فرقو فرق دا دی چې که څوک الفاظ د قرآن ووایي او معنا د قادیان ور ولګوي قادیاني کېږي څوک چې الفاظ د قرآن ووایي او معنا ورته د خپل خواهش او د پېښورۍ او کونړۍ غالبا ور ولګوي نو دا وابي کېږي او چې قرآن الفاظ وایي او معنا پنجپیرۍ ور ولګوي نو دا پنجپیرۍ کېږي خو چې قرآن الفاظ تلاوت کړي او معنا ورته د محمد علیه السلام ور ولګوي نو دا حنفي دیوبندي جوړي دغه فرق دی دیوبندیانو کې به تاسو لا داسې نه اورېدلي چې هغه د خپل خواهش یا د خپلې پارټۍ دپاره د قرآن یوه معنا بیانه کړي وي که چېرته یو پکې بدبخته پیدا شوی هغه به وي خو علی العموم داسې نه دي دا زموږ مشایخ موږ اورېدلي دي داسې نه دي نو عرض مې دا و چې ګورئ محمد صلی الله علیه وسلم د الله نماینده دی که نه دی د الله نماینده دی او د نماینده دغه ډیپټي وي الفاظ به مو هغه درته ښایي معناګانې به م هغه درته ښایي نو د قرآن الفاظ موږ ته محمد صلی الله علیه وسلم ښودلي دي معناګانې موږ ته محمد صلی الله علیه وسلم ښودلي دي